بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بیا موجود یو په لیډینګ هسپتال کې او دلته ډاکټرانو یو بل داسې کیس کړی دی چې هغې باره کې موږ تاسو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب سره هم خبرې کوو، خو پیله د دې مریض چې کوم زوی دی هغه سره به خبرې کوو چې د دې مور ته څه تکلیف و، دوی د کوم ځای نه راغلي دي او نور مخکې موږ سره اوسئ. جی ستاسو نوم؟ ګلشیر. ګلشیر صاحب د کوم ځای نه راغلي تاسو؟ مونږ د لنډي کوتل نه. لنډي کوتل نه راغلی. ستاسو د والدې ته به څه تکلیف و؟ د څه تکلیف ته وجې تاسو دلته راوړې ده؟ سر مونږ خو تکلیف خو پیله زیړی و ورته، مونږ زیړي باره کې راوړله، بیا زیړي باندې بیا یو پیپ بند شوی معدې والا، بیا مغه پیپ باره کې دلته راوړه شمس صاحب ته. شمس صاحب هغه ټوب ورته ولګولو یو پیره، اوس دوباره بیا ورته ولګولو. او دې ته به څه تکلیف و؟ درد به ورته کېدو څه مسله به وه؟ یو خو به روټۍ نه شو خوړی، درد به یې و، بلې کمزورتیا بیخي 34 کیلو ته راغلی وه، نو بیخي بیوشه کېده به په راتلل. بیا چې دلته موږ وخت یې ولګله کینسر راغی، شکایت کې راغی. کینسر باره کې بیا هغې ولکړون اپریشن او بس هغه ورته سټارټ شو، ډریپونه ورته سټارټ شوي دي. او دلته د معدې مسله یې وه، د معدې زیات درد کي چې دا ټیوب ورته ولګېده، نو انشاءالله اوس یې ښه شوی. تاسو دلته چې کوم علاج وشو د هغې نه مطمئن یې تاسو؟ او سر ډېر مطمئن یو، ډېر مهرباني او ډېر شمس صاحب ته هم ډېره مهرباني، تاسو ټیم ته ټولو ته ډېره مهرباني. دلته د هسپتال د عملې تاسو سره رویه څنګه وه؟ دلته صفایي څنګه ده؟ دا نوې چینج چې حکومت اعلانونه کوي چې نوې چینج راوستل، د هغې باره کې تاسو څه چینج ښکاري؟ بالکل سر ډېر ښه شوی دی او ډېره صفایي ده او ډېره رویه یې ډېره زیاته ښه رویه ده. لکه تاسو خوشحاله یې؟ تاسو څنګه چې ناظرین د دې خبرې اورېدې، دې نه پس به موږ ډاکټر شمس صاحب سره هم خبرې کوو چې هغې کې دې کې څه پروسیجر وکړه، په دې خرچه څونه راغله او هغه خرچه آیا مریضان د دې چې کوم لوایقین دي هغې برداشت کړه که نه هسپتال برداشت کړه. دې سره به دا خبره هم کوو چې دې باندې علاج باندې د دې وینا ده چې د 80,000 نه 1,20,000 روپو پورې خرچه راتله، نو هغه لکه د عام سړي د بس خبره نه ده. دې سره به خبرې کوو چې دې له دا پیسې هسپتال ورکړي که دې خپله ورکړي. دې دا خرچه تاسو په خپله وکړه که نه هسپتال دا خرچه برداشت کړه؟ نه سر دا هسپتال برداشت کا، دوی هسپتال طرف ته موږ دا ټیوب راکړل. تاسو سفارش ورته کړی و که نه همداسې تاسو راغلی و؟ نه همداسې راکړلو، بس شمس صاحب ډایرکټ وویل چې تاسو ته به دا شی فري تاسو ته میلاویږي او هسپتال طرف نه بېرته میلاویږي. ډېره ډېره مننه. ډاکټر صاحب سره به خبرې کوو، موږ سره اوسئ. جی ناظرین، څنګه چې تاسو سره موږ خبره وکړه د مریض باره کې، د دې زوی سره هم تاسو خبرې وکړې. اوس موږ سره د دې چې کوم ډاکټر دی موږ سره ناست دی، ډاکټر شمس صاحب اسسٹنٹ پروفیسر دلته کې، هغې سره به خبره کوو چې څه پروسیجر وکړو، په دې څومره کاسټ راغی او هغه کاسټ چا برداشت کړو. جی بیسکلی اس پیشنٹ کو ایمپیولری کارسینوما تھا، کیونکہ پیشنٹ کا ویٹ بہت کم تھا، ڈیزیز تھوڑی سی ایڈوانس تھی، سرجن نے اس وقت آپریٹ کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہمارے پاس تقریباً 2 مہینے پہلے آئے، تو ہم لوگوں نے ان کو جانڈس کو ریلیو کرنے کے لیے ایک ٹیوب ڈالی جس کو ہم PTBD کہتے ہیں. اس سے ان کا جانڈس کافی بہتر ہوا. اس ٹیوب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بیگ اب کنٹینیوسلی لگا رہتا ہے اور پیشنٹ کے روزمرہ کے کام کاج میں کافی دقت ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ یہ ٹیوب کھنچ جائے اور ٹیوب نکل جائے تو کافی مسئلہ ہوتا ہے، پیشنٹ کو جان کا خطرہ تک ہو سکتا ہے. کیونکہ پیشنٹ ٹیوب سے کافی تنگ تھا، تو ہمارے پاس ایک اور آپشن یہ تھا کہ جب تک ان کی کیموتھراپی یا سرجری کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو اور یہ پیشنٹ اور علاج کے لیے فٹ ہوں، تو ہم لوگوں نے انہیں ایک اسٹینٹ ڈالا. یہ میٹالک اسٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ان کی جو رکاوٹ ہے جگر سے جو لعاب چھوٹی آنت میں جاتا ہے، اس راستے میں ہم نے ایک اسٹینٹ ڈالا ہے. اس اسٹینٹ کی قیمت 80,000 سے 1,20,000 تک ہوتی ہے. یہ ایک ڈونیشن کا اسٹینٹ ہمارے پاس تھا جو کہ ہم نے ان کو فری آف کاسٹ لگایا. ان کا کچھ اپنا اور سامان کا خرچہ ہوا، باقی سارے جو پروسیجر چارجز ہیں، باقی ساری چیزیں ایک طرح سے ہاسپٹل نے کافی سبسڈائزڈ ریٹ پہ ان کو دیں. اب اس ٹیوب کی بدولت جو پیشنٹ کے جسم سے لٹکتی ہوئی ٹیوب تھی اور بیگ تھا، اس سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اور جب تک حتمی علاج کی طرف پیشنٹ نہیں جاتا تو اس کی لائف کافی ایزی ہو جائے گی. روزمرہ کی روٹین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، عبادت ہو، وہ پیشنٹ کافی سہولت میں ہوگا.
تھینک یو ویری مچ. یہی وہ تبدیلی ہے, یہی وہ چینج ہے جس کا دعویٰ موجودہ حکومت نے کیا تھا کہ صحت کے بہترین سہولیات ان کے ترجیحات میں شامل ہے, اور وہی ترجیحات کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیشنٹ کو جتنا بھی اس پہ خرچہ ہے وہ ہاسپٹل نے برداشت کیا. تو یہی ہے وہ تبدیلی, یہی ہے وہ چینج. آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ لمبی ٹیوب ہے جو کہ پیشنٹ کی اسکن سے ہوتے ہوئے, جگر سے ہوتے ہوئے چھوٹی آنکھ تک آتی ہے. یہ پیشنٹ کو کافی دقت اور روزمرہ کے کاجوں سے روکتی ہے. یہ ٹیوب اس پیشنٹ کو تقریباً 2 مہینے سے ہم لوگوں نے لگا کے رکھی ہوئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دوائی دی اور دیکھا کہ کس جگہ بیسکلی مسئلہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ٹیوب ان کی نکالی, اور پھر اس کے بعد جس جگہ نیروئنگ تھی, جس جگہ پرابلم آ رہا ہے, اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم نے اسٹینٹ ڈالا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس ویڈیو میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوائی جو ہے وہ چھوٹی آنکھ میں بڑے آرام سے آ رہی ہے. رکاوٹ تھی کمپلیٹلی ختم ہو گئی, اور جگر کا کتنا دباؤ ہے, چھوٹی آنکھ آرام سے آ رہا ہے, اور پیشنٹ کا جانڈس کمپلیٹلی ریلیو ہو گیا. کچھ عرصے میں یہ جو باہر والی ٹیوب ہے اس کو بھی ہم نکال دیں گے, ایک دفعہ سرجری ہوگی